حاجي صاحب څنګه چې موږ د ده نوم هغه دی زما سره موجود دی که تاسو ګورئ حاجي صاحب د ډېر وخت نه د غربت سره د ده سامنے وه ده به ډریوري کوله ما په خپله باندې هم لیدلی چې رشکې هم چلول د پلین کوچ هم چلولی دی خو د خپل ایمت سره چې دی د په خپلو بچو باندې تعلیمونه کړي دي او نن هغه چې د هغه خوشحالي او هغه څه چې د ده د ارمان هغه الله پاک پوره کړی دی د هغه بچي نن د هغه د فخر سره دا خبره کوي چې د ده مه بچی چې دی په پس پوزیشن راغلی دی ډېر زیات خوشحاله دی د الله تعالی په حضور کې سجده لګولې ده او الله تعالی ته په زارې شوی ده چې الله شکر دی چې په ما کې دا صلاحیت و راځئ چې هغه په دې حواله باندې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب دا راته ووایه چې څنګه یې؟ بس الحمدلله الله رب شکر دی دې سازماني او زه د سواد نیوز والا ډېر شکرګزار یم چې زما په غریبوالي کې دوی په ما پسې دلته کې راغلي دي دومره زموږ ته تپوسونه کوي. حاجي صاحب اولنۍ خو کیمره مخامخ لګېدل د خپل ژوند په حواله باندې ما ته ووایئ ستاسو ژوند څنګه تېر شوی دی؟ زموږ ژوند خو زموږ ډېر غریبوالي په حالت کې خو یو د الله احسان و زه یو ډروري وم او ډروري به مې کوله جی خو زړه به مې دا غوښته چې یاره ما داسې الله پاک بچي راکړي او هغه داسې قابلان او دغه وخېږي چې نور خو مخې ته کارونه د الله دي نو زما له الله پاک بچي راکړو او ما به یو ډروري وم ما به په ځان تکلیف تېر کړو او ډېر دغه به مې کوو چې یاره زما د بچي سي قابلان شوې نو زما یو بچی پکې مشر راورسېد هغه الله پاک یو ډاکټر په کراچۍ کې ډاکټر دی الله رحم وکړو او مخې ته دا نور هم الله پاک راله بچي راکړو نو په پوزیشن کې روان شوم زه به ډېر خوشحالېدم نو په یو دغه کې چې دوی پاس کېدل دوی په پوزیشن کې راتلو نو زه به نیم لویېدم چې یاره دومره زما بچي مال الله راکړو زه نو په دغه کې د خپل الله ډېر شکرګزار یم چې په دې اخرې کې داسې دا امتحان د دوی د هېټاټیس راغی چې دوی ما ته وویل چې یاره سبا به زموږ هېټاټیس وي او موږ ځو کاکا ته مو دعا کوه نو چې دوی کله هېټاټیس ته روان شو سهار او ما چې اوس کله زه جومات ته روان شوم نو زه الله ته په سجده شوم چې الله زما بچي تللي دي او ما لاس نیولي وو نو دوی ته ما ویل بچي ستاسو دغه به څه ټایم شروع کېږي دوی ویل یاره د کاکا د دغه نه به شروع کېږي تقریبا د 10 بجو نه شروع کېږي او د 12 بجو پورې به تقریبا 2 غنټې 2 نیم غنټې یو مې صحیح زما خو نور څه واسطه کېږي زه جومات کې ما خپل الله تعالی لاس نیولي وو نه الله خو د چا لاس هسې نه بیایي نه راګرځي که نه او نو ما خپل الله تعالی لاس نیولي چې کله 12 بجې شوې نو بس دعا مې وکړه راووتم نو کور ته دوی بیا رالو نو اوس چې کله بله شپه دا بیا خبره مې چې بیا خبر شو چې دوی پشت پوزیشن واغستو او خبر شو دوی پاس پوزیشن شو شپې یو نیمه بجه دی راپاڅېدو یو ما ته وویل کاکا ما په پوزیشن کې رالم چې زه الله ته په سجده شوم تقریبا د نیمې غنټې پورې زه الله ته په سجده پروت وم چې یاره زما الله ماله دومره خوشحالي راکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولای دا راته ووایه چې څنګه یې؟ جی خیر دی. ستاسو عمر څومره دی جی؟ دا ما به دغه 17 سال دي. 17. ستاسو دا ټیسټ چې راغی دې ته تا تیاری کړی او ما خو سټارټ تقریبا 2 نیم کاله مخکې اخیستو دې ټیسټ لپاره مې کوششونه کول چې په ورځ مې ځان یو کړي او دا راته ووایه چې پړه کې به دې دا وه چې زه به په پس پوزیشن راځم نو چې انسان محنت کوي نو هېڅ ګران نشتی ما ته پته وه مطلب چې ما کار ډېر کړلی او ټیسټونو کې نور پریکټس ټیسټونه هم ما ورکول نو هغې کې به زما پوزیشن ښه نو ما ته پته وه چې دا ستا موقع ده او الحمدلله ښه پوزیشن پکې اخیستی شي د هغې نه مې پیدا واخیسته او الحمدلله کامیاب شو. دا راته ووایه چې د دې کامیابۍ محنت شاته څوک دي؟ دا خو به اول زه خپل د والد صاحب شکریا ادا کړم زما مور هم زما سره ډېر دغه کړلی مطلب شپې راپاڅېدل د ورځې هر ټایم مطلب موږ ته به ناست وه چې دوی سټډي کوي مطلب د دوی څه ضرورت را نه شي د چی مطلب د روټۍ د هر څه انتظام په ټایم کړلی او زما والد صاحب چې دی نو هغه په ځان باندې سخته تېره کړله مطلب ټول عمر یې مزدوري کړې وه اوس الحمدلله زما ورور هم په کار شوی دی ښه دی ډاکټر شوی دی او زما والد صاحب اوس بیمار شوی نو د هغې نه پس په میټرک کې زما والد صاحب بیمار شو هغې د لاس هم زما په سټډي باندې پوره افیکټ رالو خو ما بیا هم وویل دې نه څه نه جوړېږي ټینشن نه خو مخکې خپل سټډي فوکس وکړه او مخکې لاړ شه جو نن الحمدلله کامیاب شي. دا راته ووایه چې په څومره کسانو کې ستا فسټ پوزیشن راغلی دی؟ دا په اپر سواد کې ډېر خوځښلي دي تر باندې او تقریبا 40,000 کسانی د نیشنل امډیکیټ ایټا ټیسټ چې ورته پوښاوي په هغې کې تقریبا 40,000 کسان اپلای کړی وه په دې کې 900 کسان اخلي په میډیکل کې او په هغې کې الحمدلله زه راغلی ته راغلی په دې دا څومره کسان چې تاسو یاد کړو 9,000 کسان 40,000 کسان یاد کړو بیا تاسو 9,000 ته راغلي 900 پکې 900 کې دا راته ووایه چې په دې کې خو به سرمایدار هم ډېر وو د غټو غټو خانانو بچي به هم هغوی هم په دې انتظار و چې موږ به راځو
هغه په انتظار خو د هغو سره یو د موبایل دی نو دې د لاسه چې دا سړي تقریبا نو بیا څوک سبق نشي ویلی نو چې یا به سټډي کوي او یا به دا موبایل ګرځي یو به کېږي دواړه نه کېږي ایټ ا ټایم. ستا خو ظهور خان عمر ډېر کم دی لکه څنګه چې تا د موبایل دا خبر وکړه تاسو په خپله موبایل نه یوز کوئ؟ ما نه دی یوز کړی ساده مې هم نه دی یوز کړی اوس چې دا ریزلټ وشو نو ما موبایل څه نه پیدا کړو. پیدا دې کړو. دا راته ووایه چې ستا نور کوم ملګري دي د پاکستان په سطح باندې ټول خلک تا ګوري ستا څه پیغام دی چې ډېر داسې خلک دی چې هغه هم دا سوچ کوي چې زما بچی په پس پوزیشن راغلی لنګ چې څنګه ته راغلی د دې دپاره د کم محنت ضرورت دی؟ په دې خو به اول د هغو مور او پلار ته وپیم چې د هغو باندې فوکس کوئ چې دوی چا سره ګرځي مطلب ملګرتیاګانې نه کوي موبایل ورله مه ورکوئ او کور کې زیاتر دغه پې کوئ چې په کور کې سټډي کوي. ټیچر خو هر څه وایي دوی ټیوشنونه لګي خو دوی په کور سبق نه لري اصل شی کور دی مطلب چې ته سیلف سټډي وکړي نو هغه به ورته ویم د خراب ملګرو نه مطلب دوی نه وساتي د نشو نه وساتي او موټرسایکل چې دی نو هغه یو نن سبا چې څوک وینو جو مري تقریبا دې د لاسه ډېر ډیمیج نو د هغې د لاسه بیا بچي لاړ شي ګلونه لاړ شي نو موږ له پکار ده مطلب چې خپل بچو له موټرسایکل نه ورکوو که دومره ضرورت وي خاص ګاډی خو اول پکار نه دی مطلب خو دومره موټرسایکل ضروري نه دی مطلب چې هغوی ورکړی شي. ظهور خان دا راته ووایه چې داسې مور چې ستاسو په دې ټسټ کې ستاسو سره بل ورور ستاسو نه مشر دی؟ او جی زما نه مشر هغه په میټرک کې سواد بورډ کې ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول خوا څخه نه 15 پوزیشن اخیستی و او ښه نوم یې روښانه کړی خو اوس دا ټسټ بار بار ډیلې کېدو پی ایم سی والا د هغو د لاسه هغه چې دی نو ټینشن شي بیا به کار نه کوو په لاس کې. دا سوچ د ډېرو کمو خلکو وي مونږ ډېر دنیا ولیده خو د ده دا سوچ چې دی الله پاک دې ده ته نور هم اسانه کړي الله پاک دې ده ته دا تعلیم مخ په وړاندې باندې هم داسې اسان کړي لکه څنګه چې دا پوزیشن واخیستو چې دی زما د قوم د بچو او زمونږ د خلکو خدمت وکړي. د بل پروګرامه پورې ستاسو ورو ستاسو اجازت غواړي په لوی الله سپارم د الله په امان.